پاکستان د تاریخ د ټول نه غټه ورځ پاکستان به په ټول تاریخ کې په فرست ټایم باندې یعنی په اول ځل باندې مون ته یعنی سپوږمۍ ته لانچ شي خپل سټلایټ. په دې کې پاکستان سره درې ایجنسیانې کار کوي. دوه ایجنسیانې داسې چې هغه د پاکستان د سایډ نه دي، مینلی غټ کردار پکې چې کوم د پاکستان ادا کړی، او د دې سره چاینا. دا غي صرف یو ایجنسی ده چې د پاکستان سره په دې مون میشن کې د پاکستان سایډ نه هیلپ کوي. صرف او صرف د چاینا سایډ نه دغه ایجنسی لوکیشن هغه په سټ کړی دی. کوم ورځ چې د دې لپاره ټاکل شوی و هغه نننۍ ورځ د 3 مئی یعنی د جمعې په ورځ باندې 12:50 باندې ټایم الریډي پوره شوی دی. زما سره د وخت موجوده ټیم کې 3 بجې دي. د دې چې کوم لایو فوټیج هغه تاسو کتلی شي آی سی ټي ویب سایټ نه. د سټلایټ نوم دی آی کیو قمر. په دې کې زموږ سره دوه کیمرې لګېدلې چې د های کوالټي پکچرز بعد د مون پاکستان ته راوړي، او تاسو بیا په سوشل میډیا باندې دغه کتلې هم شئ. پاکستان ته پر دا ډېر زیات فخر خبره ده او ډېر زیات خوشحالي خبره ده چې ایور فرست ټایم په ټول تاریخ کې په اول ځل باندې پاکستان په چاند باندې خپل سټلایټ لګي او هلته کې لانچ کوي. د چاینا سایډ نه دا شپږم ځل دی، خو د پاکستان د سایډ نه دا فار د فرست ټایم دی. دا سټلایټ چې کوم د پاکستان لانچ کېدو والا دی په مون باندې، نو دا به په 15 ورځو کې رسي او د 15 ورځې نه بعد د فائنل ریزلټ راځي. د دې پاکستان ته څه فائدہ ده؟ پاکستان ته ډېر زیات غټه فائدہ ده. پاکستان کې ډېر زیات ترقی کارونه به سٹارټ شي، انټرنیشنل سطح باندې پاکستان ایکسپوز شي. ټول ملکونو ته چې کم تاسو کتلی شي انډیا دا هغه خپل چندریان 3 هلته کې لانچ کړو، نو دا ډېر زیات په انټرنیشنل سطح باندې د دې غټ او مارکیټینګ د یو قسم له یو ملک وشي. نو نور انټرنیشنل ملکونو ته پاکستان ایکسپوز شي، بیا هلته کې خلک راځي بزنس هم کوي. پاکستان امپورټ ایکسپورټ چې کوم ټوټلی سیزونه دي ډېر زیات پروموټ کیږي او د سره پاکستان ډېر زیات ترقی په لار باندې روان شي. د دې مین وجه دا ده چې مطلب کله ایکسپورټ او امپورټ کیږي په یو ملک کې، نو هغه ملک همیشه لپاره ډېر زیات ترقی لار باندې روانېږي. څنګه چې جاپان دی، چاینا ده، انډیا هم اوس په دې لار باندې ګامزن شوی دی. نو د ډېر زیات غټې فایدې دي. زموږ زیاتره خلک اوس دا شي چې کوم دی نیګیټیو سایډ ته بوزي، نیګیټیو سایډ ته به دې بوزي چې پاکستان باندې خو دومره قرضې دي، نو لاول د دا خلاصې کړي بیا دې ولاړ شي چاند ته وړي. نو کوي چې هر شی چې کوم دی نیګیټیو سایډ ته مو بوزي. یو نیم څیز چې کوم دی اټ لیست تاسو په پازیټیو سنس کې اخلئ، نو دې به ډېر زیات غټه فایده کیږي. چې یو شی موږ پروموټ نکو مخ په وړاندې موږ همیشه لپاره چې کوم نیګیټیوټي موږ بیانو چې یو کار پازیټیوټي کیږي، نو مطلب پکاره چې هغه موږ هم په سوشل میډیا باندې پروموټ کو. د دې ملک موږ ټوټل حصہ یو، زم د دې ملک حصہ یم، تم د دې ملک. د دې نه ته انکار چرته هم نشي کولای. کته امریکا ته لاړ شي، کته چرته لندن ته لاړ شي، کته ټوټل یورپ کنټریز وګوري، خو دې خبر نه ته انکار نشي کولای. دا ټاپه پتا باندې لګیلې چې ته پاکستاني، کته ډیر لاندې باندې لاړ شي، خدا خبر نه کیږي او د دې خبر نه ته انکار نشي کولای. دعاګوي د دې خبرې لپاره چې کوم د پاکستان د مون میشن دی دا کامیاب شي او زمونږ د کنټری د ډیولپمنټ نه ډیولپ شي. خپل رائے را سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملاویږي نو ویډیو کې درغه د مال راکې اجازه د الله پامان.